او بل بای الله حافظه مضبوطه کی د دې سړی حافظه به مضبوطه وي دنه به هیر ناراضي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دې به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې د هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې به وي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه بهیږي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روانه چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ په دې الله د بنده رزق سیوا کوي دا بنده به نه غریب کیږي تاسو به لیدلي ډېر مالدار به م داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي ډېره نیستي پرې راشي دا دوی د رزق بې قدري وکړي هسې دا درستخانونه داسې نولي په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترې نه هغه رزق والي او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي ښه کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي نه ورکون کې لاس الله اغستون کې نه جوړي چې کم سړی نفلی صدقات ورکي زکاتونه نه زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکې چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي هغه ته فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته او ټول کلي کې مشهوره کړو زکات ورکومه زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کړي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي ښه حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده چې هغه څانګه یې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته ځي سخي سړی الله ته نږدې دی مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډېره ورکوي الله به دې نه غریب کوي الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي دا ډېر ښه صفت دی دا ځان کې پیدا کو غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی الله بس تقوا اختیار کړه الله نه یریږه قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی نور راته پسې لږ سیوا وکړه نور نصیحت راته وکړه وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع که فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء د الله نه یریږه ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه نو وی چې د قرآن تلاوت کوه دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده ځمکه کې نور دی مخې ته به دې